بسم الله الرحمن الرحیم. شاه فیصل افریدی، امیر جماعت اسلامی ضلع خیبر اور رہنما سیاسی اتحاد باڑہ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا جرګه اصل کې په دغه خبره روانه ده چې یو طرف ته تیرانه کډې روانې او خلک په تکلیف کې او ډېر غټ مشکل کې دي، بل طرف ته موسم سخته برابري وشوله، خلک هلته د مجبورۍ نه او د برف د وجې نه ایسار شوي دي، لارې بندې شوي دي. او چې کوم خلک هلته ایسار دي غوله خوراک کې لږ دی، غوله غذایي اجناس نه رسېږي، غوله میډیکل فیسیلیټیز نشته، غوله ګاډي اپروچ نشته. نو صوبایي حکومت ته پکار دي چې هغو ته فوري لارې کلیر کړي، خوراک ورکړي، د هغو یا هلته د رهایش او یا د صحي لوتو بندوبست وکړل شي. دویمه خبره دا جرګه په دغه بنیاد باندې وه چې مرکزي حکومت هم تمن کړی او صوبایي حکومت هم تمن کړی او دا غواړي چې دا برابرۍ د وجې نه یو طرف ته د هغو بیاناتو یا د مرکزي حکومت بیاناتو او اوس وایي چې نه زمونږ اپریشن نه کوو. اپریشن دپاره دا خلک راوتي شوي دي، دا جبري نقل مکاني شوي او دا فورس ډسپلیسمنټ دی. دا پخوا خلک نه یې راوتي، باقاعده حکومت خلک مجبور کړل او دغه مجبورۍ نه بعد جرګه جوړه شوه. دغه جرګې سره مذاکرات وکړل او بیا دغه مذاکراتو په نتیجه کې خپل شرایط ومنل، خلکو نقل مکاني شروع کړه. ادروایز دغه حکومت دا خلک نه پرېښول، دا به روښکلی لګه نو چې روښکلی د هغې لپاره هغو مشروط راووتل، غیر مشروط نه راوتل. اوس دا جرګه په دا باندې ناسته وه، دغه خبره کوله چې موږ بای فورس ووتو. دویم صوبایي حکومت خپلې غلطۍ کړي دي، مرکزي حکومت خپلې غلطۍ. صوبایي حکومت دا غلطي دي چې رجسټریشن ټیک نه کېږي، خلکو یې تکلیف جوړ کړی دی، خلک یې ذلیله کړ، خلک یې خوار کړل، خلکو له خبره نه میلوي. د کرې په مټ کې حقدار خلک پاتې شول او همداسې خلکو له کرې میلوېږي. بیا پکې د پي ټي آی کارکونانو هغو پکې غلې او ګپلې او ګنکپلې وکړلې، په دنیا روپۍ پکې ووالې او پټې کړلې، چا په پرپس خبرو باندې نو هېڅ ریکارډ او هېڅ اډټ نشته. لهذا موږ دا مطالبه کوو دغه جرګې په تور باندې چې اتمې روپۍ د کرې په مټ کې ویل شوي د غیر باقاعده اډټ وشي او کوم خلک چې په تیرا کې موجود دي د تیرا د ټولو خلکو د رجسټریشن وکړل شي. د رجسټریشن د عمل ډېر پیچیده دی، دا پیچیدګي دې ختمه کړي او د خلکو د باعزته طریقې سره رجسټریشن دا شفیع جان هم غول خوړلی دی او دا آصف خواجه چې دی هغه هم دا غول خوري لکه نو دا دواړه په خپل منځ کې ټسر دی. د یخ ټسر په نتیجه کې قبایلو له دنیا ته ورسوله. اگر کې د لړکي عوام ته ښه مضبوط خفه دي، د لړکي ته ښه ظلم وکړو، ښه زیاتی وکړو. اگر چې دا د دغه حلقه وه، د دغه ابایي کور دی پکې، د ده خپل خلک دي پکې، پکار دی چې رجسټریشن عمل داسې پیسفول او داسې مزېدار وي چې خلک ته خوشحاله وي. پکار دی چې خلکو له کرایې صحیح ورکړل شوی. دا ټولو خبرو په وجه باندې همدغه خلک غمجنه کوي چې خپلې حلقې ته توجه نشته او په ټوله صوبه کې اپریشن هیچا نه منلو، هیڅوک یې نه مني. فورسز د باقاعده دعوې کوم علاقه خولې نه کړو، دهشتګردي به زیاتېږي. حالانکې دغه دهشتګردو ذمه دار کې داسې سیکورټي فورسز دي چې دا خلک کله راغلل چې ده یې په لس کاله په دا چیکپوسټونو باندې ذلیل کړم او تیراله بغیر ټرینه یو کس نشي ننوتلی. تاسو دا خلک څنګه راغلل؟ نو لهذا دغې لپاره چې د اپریشن خو ټولو مخالفت کولو، حکومت نه منله. اوس چې کومې 2 میاشتې ورکړي او 2 میاشتې کې د اپریشن هم وکړي، علاقه دې هم کلیر کړي او د خلک دې باعزته واپس کړو.